وی قربان که ما خپل شیزینې سره سړی ولیده نو زه به یې وجنم که نه وی نه بغیر د ګوانو وی صاحب زه به چې ګوانو پسې ګرځم خو سړي به خپل کار کړي زه خو به د تورې نه کار غواړم چې بس سرمن د دواړو باسم نو صحابه وی ډېر غیرتي دی نو حضور پاک وی تاسو ته د غیرت نه تعجب درځي ټیک ته غیرتي دی خو زه د ده نه زیات غیرتي او زما خدای زما نه زیات غیرتي دی خو خدای یو قانون مقرر کړی دی نو د خدای نه زیات غیرتي نشته نو خدای ځکه شرک نه بخي اوس په خبره پیښ نو شرک نه ځان ساتي خدای پاک دې تاسو وساتي نه به چغې وښه یا رسول الله نه به یا شیخ عبدالقادر وای نه به پیر بابا وای دا ما ورته وي دا یولسمه چې کوي دوی اگر که دی نومي چې د هغه په نوم یې کوم خو دا شرک دی د عبادت به بغیر د خدای د نوم نه بل چا نه کوي او که ثواب یې ورته بخي نو ثواب بېشکه رسي خو سوال دا دی چې دی شیخ عبدالقادر جیلاني په تا حق دی که د مور پلار در باندې حق دی خدای د مور پلار په باره کې وایي پنځلسمه پاره کې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا خدای پاک کوئی عبادت په زما کوي او مور پلار سره به احسان کوي دا ازل زما فیصله او احسان سره مرګ او جنت یاد کړي په جن به احسان کې د مرګ نه پس به احسان کې خیرات به کې لاس پوچته زیارت لوي د مور پلار دوستانو خپلوانانو سره به تعلق ساتي د مور پلار د خاطر د شیخ عبدالقادر جیلانی نه ویلي او نه د پیر نو دی ولی یادی شیخ عبدالقادر جیلانی مور پلار نه یادی د دې خدا سے مثال دی لکه یو لوی ښکلی مبارک سړی په باغ کې ناست دی او ورته مخې الواګانې او شیرینې او مټیانې پرتي او ایر کنډیشن او پکي او یخ شربتونه او ته منګې د شربت ډک کې پلار دې په سوراړه د پلوسې په مقبره کې چغې وایي یا بچې یو ګیلاس اوبه راوړه او ته دا غټ جام او منګې یو سي هغې بزرګ له نو دا د بېوقفتیا ده که هوښیار هغه مزه وکړي دی هغه ته شربتونه پراته دي پلار پسې وکړه خوار ځکه پلار ځکه نه پلار دې ضروري دی پلار ځکه نه یادوي چې دی خو زما په شان ټانګي والا او زما په شان غریب و د ګیا بیا راوړو په سړک په ناسته او خرڅوله به نو دی به ماله څه راکړي دوی به زوی راکړي دی به لور راکړي دی به دو کړي راشه شیخ عبدالقادر جیلاني یاد کړه چې درکړي څه حال دا چې دا دروغ دي نه هغه درکولی شي نه تا نه خبر دی او نه دا د هغه په لاس کې دی او تا ته حکم د مور پلار د احسان دی دا یا او نو ثواب په مور پلار کې دی ښه دا یاد لرئ چې کور ډوډۍ خورئ وی خدای د دې ثواب مې مور پلار ته ورسوي نو خدای پاک یې ثواب رسوي دا په شرک په عقیده کې مبتلا نو پام کوئ دا ړومبی مثال مې ورته وښو دویم مثال چې په قرآن شریف کې دی د ایمان نه پسې کوم عبادت ضروری کړی